وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا سيدنا وسندنا ومأوانا وملجانا محمد وآله وعترته بعدد كل معلوم لك. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وعترته بعدد كل معلوم لك. صلاة وسلاما عليك سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله. أما بعد فيقول أفقر الورى المتمسك من رحمة مولاه بأوثق العرى محمد أمين بن عمر عابدين الماتريدي الحنفي عامله مولاه بلطفه الخفي. هذا شرح لطيف وضعته على منظومتي التي نظمتها في رسم المفتي أوضح به مقاصدها وأقيد به أوابدها وشواردها. أسأله سبحانه أن يجعله خالصا لوجهه الكريم موجبا للفوز العظيم. فأقول وبه أستعين في كل حين. اما بعد، دا چونکه د تمامو کتابونو په ابتدا کې او د تمامو کتابونو د خطبو نفس چې کومه دیباجه وي د هغې ابتدا د اما بعدو نه کیږي. د دې قدر تفصیل په دې وجه باندې زیات مفید دی چې دا طالبانو ته په هر کتاب کې په دې باندې پوهېدل ضروري دي او د هر یو دینی طالب العلم، عربي طالب العلم یو بنیادي ضرورت دی. نو یو مسله یو کتاب کې تفصیل سره منعن بیان کړی شي او یاد کړی شي. ټولو کتابونو کې هم اساني وي او لویه پیدا پکې بله دا ده چې ملګرو ته دا پته چې دا مسله په دې ځای کې بیان شوې ده، نو چې کله هغې ته مشکل پیښیږي نو هغه ځای ته رجوع کوي. نو تاسو ته آینده دپاره چې کله هم ضرورت وي نو او چېرته ذهول در باندې راشي، یره راشي، نسیان راشي، نو دې ته به رجوع کوئ. ځکه دا درته لږ تفصیل سره ویمه. یو خو دا ده چې دلته خو دی اما بعد فیقول افقر الورا، یعنې اما راوړی شوې ده او څه کتابونه داسې دي چې هلته اما نه ده راوړی شوې. د دې اما په ځای باندې واو راوړی شوی دی. وبعدو فیقولو، وبعدو ف هغې نه پس بیا فا راوړی شوی دی. فا ولې راوړی شوې ده د اما نه پس؟ او چېرته چې اما نه دی راوړی شوی نو هلته ولې فا راوړی شي؟ دوه سواله شو. دریم دا دی چې اصل د اما دا څه شی دی؟ څلورم وروستو د اما نه بعدو ولې راوړی شي؟ او وروسته د بعدو نه پوره اهتمام سره هر چېرته فا راوړی شي، نو دا فا ولې راوړی شي؟ د دې څو سوالونو یا استفساراتو جوابونه او د دې وجې پیژاندل او دې باندې ځان پوهول دا د عربي
زده کوونکي دینی طالبانو دپاره نهایت ضروری دي. چرته چې فا اما نه دی راوړی شوی او فا راوړی کېږي، د هغې دپاره کل وجوه چې کتابونو ذکر کوي نو هغه اوږه دي. چرته چې اما نه یې راوړی شوی او واو راوړی شوی، نو سوال دی باندې دا دی چې هلته فا به راوړل نه دي پکار، ځکه دا خو عموما د اما په جواب کې راوړی کېږي او اما شرطیه دی، مدخول د فا جزا وي، نو دا خو فا جزاییه وي. نو چې کله اما نشته دی نو ضرورت هم د فا نشته، نو فا یې ولې راوړی. په دې وجه باندې د دې سوال اووه جوابونه دي. بس هماغه اووه جوابونه زه دلته ذکر کوم چې تاسو ته یاد شي. اول خو دا دی چې دا چرته چې اما نه دی راوړی شوی او فا راوړی کېږي، نو دا راوړل د دې فا دا بنا دي په توهم د اما باندې. توهم د اما مطلب دا دی چې د دې خطبو په ابتدا کې لفظ د اما په کثرت سره ذکر کولی شي، او چرته چې اما نه دی راوړی شوی، نه دی ذکر کړی شوی، نو دلته د دیباجه شروع کوونکي دا کم چې غیر مذکور اما دی، نو په هغې باندې ګمان د مذکور کړی دی. غیر مذکور اما باندې ګمان د مذکور کړی دی او فای راوړی ده. او مختصر الفاظو کې تاسو ویلی شئ چې دا بنا دی په توهم د اما باندې. دویم جواب د دې دا دی چې دا راوړل د دې فا د بعدو نه وروستو چې مخکې د بعدو نه اما نه یې راوړی شوی، دا بنا دی په تقدیر د اما باندې. تقدیر د اما مطلب دا دی چې دلته اما مقدر دی، اعتبار د اما کړی شوی دی. تقدیر د اما تقدیر خو پیژنئ که نه، چې د هغې اعتبار کړی دی، مقدر یې منلی دی. نو دویم جواب دا دی چې هغه بنا دی په تقدیر د اما باندې. دریم جواب دا دی چې چرته اما نه راوړی شوی، نو ما تاسو ته عرض کړی چې هلته واو راوړی شوی وي، وبعدو فه، یعنې د بعدو نه مخکې واو راوړی شوی او وروستو د بعدو نه بیا فا راوړی شوی وي. نو دلته چې کومه فا راوړی شوي دا بنا ده په دې باندې چې دا وو قایم مقام د اما دی، یعنې لفظ د اما حذف کړی شوی دی او د هغه اما محذوفه په عوض کې دلته کم چې دی نو دا واو راوړی شوی دی. نو دا واو کم چې دی دا عاطفه نه دی، د کم په جواب کې چې فا راوړی کېږي او فا راوړی شوې ده، ځکه عموما خو واو چې راوړی کېږي نو هغه حرف عطف وي. نو چې کله دا واو عوض د اما نه راوړی شوی دی او بیا وروستو د دې نه فا راوړی شوې ده، نو د دې مطلب دا دی چې دلته چې کوم واو دی نو دا قایم مقام د اما دی، او بلکې دا د اما په معنا باندې دی. په دې وجه باندې دلته فا راوړی شوی. درې جواب شو. څلورم جواب دا دی چې دا فا کومه چې ده نو دا فا جزاییه نه ده، اما خو اصل نشته، او دا فا جزاییه نه ده، بلکې دا فا زایده ده. دا فا زایده، خو د دې فا زایده مطلب دا هم نه دی چې دلته د دې فا د راوړلو نه هیڅ فایده نشته او هیڅ غرض نشته، داسې نه، بلکې د فا
د راوړلو دلته فایده شته دی او هغه فایده دا ده چې دلته تنبیه کول مراد دی د دې مصنف چې دا کلمه د بعدو دا د ما بعد طرف ته مضاف نه ده. دا بعدو کوم چې دی دا مضاف نه دی او د دې فی نه وروستو دې دپاره څه دی د دې نه وروستو دا بعدو نه پس دې دپاره مضاف الیه په دې عبارت کې نشته. خو دا بعدو مضاف نه ځکه بعدو خو مضاف استعمالیږي د بهته حالت بیان کړم بلکې د دې چې کوم مضاف الیه دی هغه محذوف منوي دی. محذوف منوي څلور شوي. پنځمه وجه یا پنځم جواب چې دلته چې کوم دی دا فا راوړی شوې ده هغه دا دی چې دلته دا بعدو کوم چې دی بعدو خو ویني که نه بعدو و بعدو دا بعدو کوم چې دی دا د لما شرطیه قایم مقام دی. د چا؟ د لما شرطیه. د دې وجې نه دلته چې کوم دا فا ده نو فا راوړی شوې ده. لما سمینا لما حمدنا داسې لما صلینا. او شپږم جواب د دې دا دی چې دا فا کومه چې ده دا فا جزاییه نه ده چې دا وروستو د اما نه راوړی کېږي بلکې دا چې کومه فا ده دا فا تعلیلیه ده. فا تعلیلیه او د دې مطلب دا دی چې وحضر بعد التسمیة والحمد والصلاة ما سیأتی نو بیا د فا راوړی کېږي د فا نه وروستو مختلف عبارتونه کوم چې په کتاب کې موجود عبارت دي. اومه وجه د دې دپاره چېرته چې اما نه یې راوړی شوې او فا راوړی شوي وي هغه دا ده چې دلته دا کم چې بعدو وي دا د شرط قایم مقام وي. هلته خو مخصوصو لما شرطیه منګه ویلی او د اوم کې جواب دا دی چې دا د شرط قایم مقام دی. دا ظرف بعدو دا قایم مقام د شرط دی او د هغې په جواب کې دا فا راوړی شوې ده. او د دې مثال قرآن شریف کې موجود دی وَإِذْ لَمْ يَهْتَدُوا بِهِ فَسَيَقُولُونَ نو دا د هغه قبیلې نه دی. دلته د دې نه بعد یو بله خبره ضروري ده. دا خو د دې اما د نه راوړلو په صورت کې د بعدو نه وروستو چې کومه فا راوړی کېږي نو د فا د راوړلو دپاره موږ وجې بیان کړئ. خو دا ډېر کمو کتابونو کې داسې کېږي چې اما نه وي راوړی شوی و بعدو وي او وروستو د هغې نه فا راوړی شوي وي. نو کومو کتابونو کې چې داسې وي نو دا فا ولې راوړی شوې ده نو د فا د راوړلو دپاره دا جوابونه په کتابونو کې ذکر دي. د دې نه زیات زما علم کې نشته یعنې ما به درته ضرور ویلی خو غالبا همدا دي د نه سوا نور موجود نه دي. خو دلته خو زموږ ستاسو په وړاندې چې کوم دا شرح عقود رسم مفتی ده دلته خو اما موجود دی. نو دلته تاسو ته زه په دې اما باندې خبره کومه په اصل د اما باندې او ما تاسو ته د دې د اما د کلمې د اما په اصل کې څلور مذهبونه که یادم شي څلور مذهبونه ما بیان کړي وو. اول مذهب د امام خلیل دی. امام خلیل وایي چې دا اما په اصل کې ما دی. بیا
د دې ما بیا دا ها په حمزې باندې بدل شوی دی ځکه ها او حمزه دواړه مخرجونه نږدې دي د قرب مخرج لحاظ کړی شوی دی او د وجې د قرب مخرج د وجې نه ځکه حمزه او ها حروف حلقي خو دي نو بیا هغه دغه کم چې د هغه حمزه ها په حمزې باندې بدل شوی دی نو ماتې جوړ شوی دی بیا چونکې په بعضو ځایونو کې حمزه تقاضا د صدارت د کلام کوي په بعضې مواضعو کې حمزه تقاضا د صدارت د کلام کوي نو موږ دلته بیا د حمزه مقدم کړه نو ته چې جوړ شو اما ما نو بیا دوه حروف په یو کلمه کې د یو جنس نه یو زیرال اول ساکن ثانی متحرک اولم په ثانی کې مدغم نو اما ته جوړ شو و دا میم ساکن کو ښه ځکه اوس کې خو ما دی که نه نو بیا دا حمزه هم چې کله په حمزې باندې بدل کړه هغه مقدم کړه نو هغې له هم فتحه ورکړه او حمزه ساکنه دا میم ساکن کو نو میم په میم کې مدغم کو نو اما ته نه جوړ شو ځکه چې ابتدا په ساکن باندې خو نه کېږي که نه نو اولم چې کوم دی میم له حرکت ورکړه او حرکت هم داسې ور نه کو د دې میم چې کوم زبر دی فتحه ده نو هغه هم حمزې ته نقل کړه او میم ساکن شو نو میم په میم کې مدغم شو نو اما ته نه جوړ شو دا لا بله مسله ده چې ابتدا په ساکن باندې جایز ده او که ناجایز ده ممکن ده که غیر ممکن ده نو عربي لغت کې ابتدا په ساکن دا محال ده عربي لغت کې دا کومه چې وایي که نه چې ابتدا په ساکن باندې نه کېږي یا ابتدا په ساکن باندې جایز نه ده یا ابتدا په ساکن باندې محال ده د دې تعلق کوم چې دی نو دا د عربي تلفظ سره دی عرب ابتدا په ساکن باندې نه کوي خو محال ورته ویل درست نه دي ځکه چې دلته د محال والا چې کوم تعریف دی نو هغه صادق نه دی دا به چېرته طبع بحث د محال کې ویم چې قسمونه هم درته بیان کوم غیر عربي لغت کې ساکن باندې ابتدا کیږي سوات موږ پې کوو که نه سټاپ ورکه نه غیر عربي لغت کې داسې ډېر لفظونه دي چې هلته نه زبر شته نه زیر شته نه پیش شته تاسو وایي کم کسان چې د سوات نه دي یا پنجاب پې تلفظ به تاسو پېژنئ هغې سوات ورته وایي سوات سوات تلفظ نه پته لګي دا سړی پښتون نه دی پښتون دی ځکه ورته سوات وایي صحیح تلفظ هغه باندې سوات دی سوات ورکه نه هغې باندې نه زبر دی نه زیر دی نه پیش دی یو هم نه دی نو دا محال خو ته ویل درست نه دي ځکه محال خدای ته وایي چې هلته امکان نه وي وقوع ضروري نه ده چې امکان موجود نه وي او دلته خو غیر عربي لغت کې امکان موجود دی نو محال استعمال دلته درست نه دی بهرحال دویم مذهب په دې کې د جمهورو دی د جمهورو مذهب دا دی جمهور د تلفظ باندې سوچ کوئ خلکو ته جمهور وایي دا جمهور ټیک نه دی جمهور جیم باندې پیش دی جمهور نو هغه وایي دا پس کې ما دی ما او دلته هم دی همدا وجه وایي چې حمزه په بعضې صورتونو کې تقاضا د صدارت د کلام کوي نو موږ حمزه مقدم کړه او حرکت د میم فتحه د میم هم نقل کړه حمزې له هم ورکړه او بیا دوه میمه په یو کلمه کې یو زرال اول ساکن ثانی متحرک اولم ثانی کې مقام کړه نو اب ماتې نه جوړ شو
دریم مذهب د امام سیبوی دی. امام سیبوی صاحب دام د لغت امام دی او ډېر منلی شوی یو لوی عالم دی او ډېر لوی شهرت دی. هغوی اما په اصل کې ان ما دی، ان ما دوی نون په میم باندې بدل شوی دی او میم په مین کې مدغم شوی دی. نو ان ما نو چې کله دا دغه شو، دا ان ما دی نون په میم باندې بدل شو، میم په میم کې مدغم شو، نو اما جوړ شو کنه، اما. هغې نه پس بیا خلط راغی، ځکه اما خو په دوه قسمه دی که دلته چې کوم اما دی دا خو شرطیه دی او اما کوم چې دی هغه خو تردیدیه دی. نو چې کله خلط راغی په مابین د اما چې دا اما تردیدیه دی که دا اما شرطیه دی، نو د دې خلط او د التباس د ختمولو د خاطره هغه کسره د حمزې په فتحې باندې بدل کړی شو، نو اما ترې نه جوړ شو. درې مذهب شو. او څلورم مذهب دا د ابوالبقا دی. ابوالبقا دا ښه مذهب دی. دا وایي چې کلمتون برأسها دا مستقله کلمه دغه دی، دا کلمه ده، په دې کې هیڅ قسمه اعلال نه دی شوی. نو حرف شرط دی او اصل په دې حروفو کې عدمی تصرف دی. نو دا د تکلفاتو نه ډیر خالی دی. نو دا مذهب په دې وجه باندې دا بهتر دی. د دې نه پس اما کم چې دی په درې معناګانو کې دا استعمالیږي. چېرته چې اما وي نو هغې به د درې معناګانو نه به په یو معنا کې ضرور استعمال شوی. نو کومه معنا کې استعمال شوی دی نو هغه به د ځي او د محل په مناسبت باندې تاسو د هغې تعیین به کوئ چې دلته دې معنا مراد ده او دا معنا مراده نه ده. یو اما دپاره د تفصیل راځي، هغې ته اما تفصیلیه، او ظاهره خبره ده چې چېرته اما تفصیلیه وي نو د هغې نه مخکې به صحیح اجمال وي. نو په اما څه به د هغې تفصیل شوی او قرآن شریف کې اما تفصیلیه په معنا د تفصیل باندې چې راغلی نو هغه موجود دی. فاما الذین آمنوا فیعلمون انه الحق من ربهم واما الذین كفروا فیقولون ماذا اراد الله بهذا مثلا. دلته چې که اما دی دا اما تفصیلیه دی. دویمه معنا د اما چې اما ور باندې استعمالیږي نو هغه اما تاکیدیه دی. هلته به محض تاکید مرادي، لکه مثال به صحیح لکه اما عمر فذاهب، اما عمر فذاهب، عمر کم چې دی نو دا ذاهب دی. او دریم شرط او تعلیق، لکه څنګه چې دی کتابونو په خطبو کې راوړی کېږي. د دې نه بعد ما تاسو ته ویلي د بعدو دپاره یو څو حالات دي. خو چې د اما خبره پوره کړمه نو بیا درته بعدو کې حالات ویم نو ښه خبره ده. دا د کتابونو په خطبو کې چې کوم اما راوړی کېږي او د هغې نه وروستو بعدو راوړی کېږي او د بعدو نه وروستو فا راوړی کېږي، د دې فلسفه او د دې وجه درته بیانومه، خو که درته یاده پاتې شوه نو ډېره به ښه وي. اصل کې دا عبارت داسې دی مهما یکن من شیئن، چېرته چې اما بعدو اما راوړی شوی دی، چېرته هم چې وي کتابونو کې د خطبو نه پس د دې تفصیل به څه داسې وي
اصل د دې داسې دی مهما یکن من شیء بعد الحمد والصلاة هغې نه بعد فا راوړی کېږي او بیا د فا مدخول دی لکه دلته فیقول افقر الورا المستمسک من رحمت مولاه باوثق العرا محمد امین ابن عمر عابدین الماتوریدی الحنفی. یا د دې نه نورو کتابونو کې مختلف بله عبارت وي. د دې مهما یکن من شیء ترکیب باندې ځان پویه کوي. مهما یکن من شیء خو دا مهما د ځان څه ولیکئ چې کله زه درته دې ترکیب بیانوم چې تاسو ورباندې پوه شئ، ځکه هوایي عبارت ترکیب باندې طالب دپاره پوهېدل د ګران دي. مهما یکن من شیء کې دا مهما دی که نه اصل باندې پوه وي که نه چې دا اما اصل څه دی. نو اوس موږ وایو دا اما د څه شي قایم مقام دی. دې نه وروستو دا بعدو ولې راځي، د بعدو نه وروستو فا ولې راځي، هر چېرته داسې ولې کېږي عربي کلام کې دې طریقه باندې دا موجودیږي. ولې موجودیږي؟ نو د هغې وجه دا ده چې اصل کې دا عبارت داسې دی مهما یکن من شیء بعد الحمد والصلاة فا دلته لکه فیقول فا د مهما یکن من شیء کې چې کوم مهما دی نو دا مهما دا مفتدا ده. مهما یکن من شیء کې چې کوم مهما ده دا مفتدا ده. دې ته به سوچ کوئ ځکه دا ترکیبونه داسې عام میلاویږي نه، په دې وجه باندې دا یاد پاتې کول لږ مشکل وي. کم شی چې عام الورود وي د هغې تذکره عامه کېږي هغه یاد ډېر پاتې کېږي. کم څیزونه چې قلیل الورود وي قلیل الوجود وي یا تفصیلونه عامو کتابونو کې نه میلاویږي یا عام اساتذه نه وي نو هغه بیا هیریږي. د دې د وجې نه دا څیزونه لږ ډېر قابل توجه دي. نو مهما یکن من شیء کې دا مهما دا مفتدا ده او چې مفتدا ده نو ظاهره ده چې مفتدا چرته چې وي نو هغه به اسم وي او مرفوع به وي، ځکه چې فعل مفتدا نه واقع کېږي. حرف خو په کلام کې نه مستدون الیه واقع کېږي نه مسند به واقع کېږي، او فعل مسند به واقع کېږي خو مستند الیه نه واقع کېږي. اسم دواړه واقع کېږي. نو مفتدا خو مستدون الیه دی که نه، او بل دا ده چې مفتدا خبر دواړه د مرفوعاتو نه وي. نو دا به مرفوع وي یا به لفظا مرفوع وي یا به تقدیرا مرفوع وي یا به محلا مرفوع وي، خو مرفوع وي. او لکه دا خبره خو لازمي ضروري خبره ده. څنګه مفتدا یو اسم مفتدا ده ذهن کې دا راشي دا مفتدا ده نو هغې سبا هغه ملزوم ده. دا مفتدا کېدل ملزوم دي، اسمیت ورسره لازم دی، مسند الیه کېدل ورسره لازم دي، مرفوع کېدل ورسره لازم دي. ځکه که اسم نه وي مرفوع نه وي نو داسې مفتدا خدای پاک نه ده پیدا کړی، داسې شته دی نه. او لازم ملزوم کې قانون دا دی چې د یو وجود د پاره د بل وجود لازم وي او د بل وجود مستلزم وجود دغه بل لره، ځکه لازم ملزوم او د یو ارتفاع مستلزم وي دغه بل ارتفاع لره، او دا بل ارتفاع مستلزم وي لکه دا به ذهن کې به دا به اوس لازمي وي ضروري به وي. نو دا مهما دا مفتدا ده. یکون فعل دی عام خدا استعمالیږي په طریقه د کثرت سره چې دا فعل ناقص استعمالیږي کان یکون. خو ضروري نه ده چې ها چېرته کان راغی
سوار راغی نو هغه دی ناقص وي. هغه دی ناقص وي. عام استعمالیږي ناقص. ما غالبا متعدی لفظ ویو، ناقص استعمالیږي ناقص. لیکن زه اوس په کدام درته ویم فعل ناقص او فعل متعدی کې څه فرق دی؟ توجه مو راته شته دی؟ فعل متعدی او فعل ناقص ورکه نه. کان زید قائما او ضربا زید عمرا. ځکه فعل ناقص کې دې نه پس چې کوم لومبی اسم وي هغه مرفوع وي او دویم اسم منصوب وي. او فعل متعدی کې هم عموما داسې کېږي که نه، ضربا زید عمرا، د لومبی اسم څه دی؟ مرفوع دی او دویم منصوب دی. ضربا زید قائما کې ضربا فعل دی، زید فاعل دی او عمرا مفعول به دی. او سوار زید قائما کې سوار فعل ناقص دی، زیدونی اسم دی او قائما خبر دی. لیکن کم چې اهل علم وي هغو باندې خدا ظاهر دي دا مسئلې، لیکن کم چې طالبان وي هغو دپاره د دې په پہچان کې دقت کیږي، پریشانی کیږي، هغې د دې تمیز نشي کولی. په دې وجې نه د دې پیژندل هم ضروري دي. ګوره فعل ناقص کم چې دی، ځکه چې نفس فعلیت کې خو د نحوینو په نیز باندې او د صرفینو په نیز باندې عند الصراف والنحات، د نحاتو او د صرافو په نیز باندې دام فعل دی، سواره ضربه هم فعل دی. د منطقینو په نیز باندې سواره فعل نه دی، دا حرف دی. سواره څه شی دی؟ څومره چې افعال ناقصه دي د هغو په نیز باندې هغه عادات دي، عادات دي، هغه افعال نه دي. لیکن د صرفینو د نحوینو په نیز باندې افعال ناقصه افعال دي. خو د افعال متعدیو د افعال ناقصو په مابین کې فرق دا دی چې فعل ناقص او فعل متعدی. ففعل متعدی کې دا فعل د فاعل نه صادریږي او په مفعول به باندې واقع کیږي. فعل متعدی کې څه کیږي؟ دا فعل د دې فاعل نه صادریږي او په دې مفعول به باندې واقع کیږي. ګوره ضربا زید عمرا، نو دا ضرب د دې زید نه صادر شوی دی او په دې عمر باندې واقع شوی دی. لیکن فعل ناقص داسې نه دی. فعل ناقص کې د دې دغه اسم مرفوع نه دا فعل صادریږي نه چې دا په فعل منصوب باندې واقع کیږي، نه داسې بالکل نه دی، بلکې دا د یو رابط کار ورکوي. په خبره باندې پوه شو که نه؟ کان زید قائما، کان زید قائما، نو دا د فعل د دې فاعل نه صادرېدل او په مفعول به باندې واقع کېدل دا د فعل متعدی خاصه ده. دا په دې افعال ناقصو کې نشته. نو دا کان دی او کسواره دی د دې استعمال کثیر هغه په معنا د فعل ناقص کې دی. لیکن ضروری نه ده چې هر چرته افعال ناقصه راشي نو هغه ناقصه وي. تامه به وي، تامه مطلب دا دی، دا کوم کتابونو کې چې دي که نه
تاسو به نه وایي چې دا خو دې کتابونو کې لیکلي دي چې فعل تام دې ته وایي چې هغه په هغه اسم باندې تمامیږي او مرفوع باندې اسم مرفوع باندې تام شي او اسم منصوب نه غواړي، دا ټیک ده. لیکن فعل تام کوم چې وي هغه په معنا د فعل باندې ګرځېدلی، د فعل تام باندې، په معنا د فعل تام باندې، نو هلته به د یو مناسب فعل په معنا باندې مراد وي. فعل ناقص به نه وي، هغه به د هغې لپاره فاعل وي. ځکه فعل ناقص دی چې هغه د دې مبتدا او د خبر په مابینځ کې هغه رابط وي، او چې کله دا رابطې والا هغه معنا نه دا خارج شو ووته، نو اوس دا فعل ناقص نه دی پاتې شوی. دې ته افعال څه ورته وایي؟ ناقصه ورته نه وایي لیدلی. ځکه دلته یکون کم چې دی مهما یکون من شیء، نو دا یکون فعل تام دی. دا یکون څه دی؟ دا فعل تام، فعل تام هم دی او فعل شرط هم دی. فعل تام هم دی دلته ښه دیزي کې مهما یکون، مهما مبتدا، یکون فعل تام شرط دی. شرط دی. او دلته په معنا د وجده څه دی؟ ما درته ویلي چې کله دا د فعل ناقص کېدو نه اوځي، د فعل ناقص کېدو نه اوځي، هلکانو دا داسې نه وي، دا هره مسله په کتاب کې نه وي. دا بعضې کسان چې وي که نه هغه باندې کتاب حواله غواړي، نو مولا حسن هغه وجې ذکر کوي، بیا وایي دا کتابیین کوم چې دي وایي دا به حوالې غواړي. په هره خبره باندې حواله نه وي، دا په مرور د وخت باندې کم چې دا استادان وي، مدرسین وي، او په کلونو باندې دا څیزونه د هغو د وړاندې تېرېږي، نو هغې دومره رسوخ هغې ته میلو شي په دې څیزونو کې چې هغې هغه ملکه وله الله ورکړي چې هغه په دې باندې قادر وي چې دلته دا څه شی دی، او بلا تکلفه، تکلف پکې نه وي، ښه په اسانه باندې هغه که اودی راپاڅي تپوس ترې وکړي نو جواب صحیح درست به درکوي. ځکه د هغو هغه دا یو فطرت ثانیه جوړ شوی. نو دلته چې کوم یکون دی دا فعل تام دی په معنا د وجده، او فعل شرط دی، فعل تام دی. او ما چې ته ویلو چې کله فعل تام شو نو دا فعل ناقص نه دی. نو چې فعل ناقص نه دی نو دا صرف فعل ناقص نه دی، نو دا د فعل لازم او د فعل متعدی په مابین کې واسطه ده؟ نه، داسې نه ده، بلکې دا فعل وګرځېده او فعل تام وګرځېده. نو دلته هم دا فعل تام دی، فعل تام او شرط دی په معنا د وجده. هر فعل چې وي هغې به خامخا هغې دپاره مستدون الیهي وي که نه، هغې دپاره مستدون الیهي وي، هغې دپاره فاعل وي، یا هغې دپاره نایب فاعل وي. فعل چې وي یا فعل معروف وي نو د هغې مستدون الیهي صحیح نایب فاعل، او یا به فعل مجهول وي هغې د معروف وي نو هغې دپاره فاعل وي، یا فعل مجهول وي د هغې دپاره به نایب فاعل وي. او دا پہچان ډېر ضروري دی، او دا مشکل په هر ځای کې پیدا کیږي، خو په یو ځای کې ډېر زیات ضروري دی. موږ د امر ګردان نه کوو. امر حاضر معروف، امر حاضر مجهول، امر غائب معروف، امر غائب مجهول، امر متکلم معروف او امر متکلم مجهول. ګردانونه ټولو له ورځي چې افعل، افعلا، افعلو،
امر حاضر معروف دی. لتفعل لتفعلا لتفعلو امر حاضر مجهول دی. لیفعل لیفعلا لیفعلو امر غائب معروف دی. لیفعل لیفعلا لیفعلو امر غائب مجهول دی. لافعل لنفعل امر متکلم معروف دی. لافعل لنفعل امر متکلم مجهول دی. خو چې تپوس دی وکړي چې د امر حاضر معروف تعریف راته وکړه یا د امر حاضر مجهول تعریف راته وکړه او د امر غایب معروف تعریف راته وکړه او د امر غایب مجهول تعریف راته وکړه او د امر متکلم معروف تعریف راته وکړه او د امر متکلم مجهول تعریف راته وکړه. شاید دا کم چې مدرسین وي پاخه مدرسین وي الا ماشاءالله نو هغې به دلته درته هاتیار ږدي او دې کې کمال تدبر سوچ نه بغیر تعریف د امر حاضر معروف د امر حاضر مجهول د امر غایب معروف د امر غایب مجهول د امر متکلم معروف د امر متکلم مجهول د ډیر سوچ تدبر نه بغیر د دې تعریف کول دا ګرانه خبره ده. تاسو ډېر سوچ به وکړئ ښه لکه دا خو به تاسو ټول زندګي ویلي او د مولې نوم ویلي او چې کله بیا دې له الفاظ ورکه هغې څه وایي امر عام تعریف خدا دی که نه چې امر هغه فعل متصرف ته وایي چې هغه دلالت کوي په طلب د کار باندې د فاعل نه. دا دی که نه چې هغه دلالت کوي په طلب د کار باندې د فاعل نه. او عینت الله کاکوری د علم الصیغې مصنف علیه الرحمت هغه کې خیال لګولی د متکلم مخاطب نه. چلو دا معروف خو ډېر آسان دی که نه چې دلالت کوي په طلب د فعل باندې د فاعل مخاطب نه. نو امر حاضر معروف شو. چې دلالت کوي په طلب د فعل باندې د فاعل غایب نه نو هغه امر غایب شو. او چې دلالت کوي په طلب د فاعل متکلم نه نو هغه امر متکلم معروف شو. خو مجهول به څنګه جوړوي؟ نو پوهېږئ تاسو ځکه متکلم کې خو طلب دلالت په طلب د فعل باندې د فاعل نه نه په طلب د فعل باندې د فاعل نه نه د مخاطب نه او نه د غایب نه او نه د متکلم نه. او په کتابونو کې څومره چې زمونږ درسیات دي او چا هم قلم استعمال کړی دی چا هم ژبه خوځولې ده بس دا دوه تعریفونه طالبانو ته شاید زده چې امر هغه فعل متصرف ته وایي چې هغه دلالت کوي په طلب د فعل باندې یا دلالت کوي په طلب د فعل باندې د فاعل نه یا دلالت کوي په طلب د فعل باندې د فاعل مخاطب نه یا نفس فاعل یادوي یا فاعل مقید کوي په چا باندې په مخاطب کې دو باندې. دا نور تفصیلونه نه وایي. زه د ټولو تعریفونه کوم د شپږو واړو اقسامو د امر. دا مې دې پورې وایي چې څه شی نه عام نه وي که نه نو د هغې که ته وایې چې ما ته دې باندې کتاب وښوي دا کم کتاب کې دا فرقونه دي نو دا سړی دا څوک چې کتاب غواړي دا سړی جاهل دی. لکه دا چې سوال کوي د حقایقو خلاف کوي بالکل د حقایقو برعکس کوي. نو دا چې کله ممارست وشي نو بیا دا څیزونه د مولیانو ته بدیهیات وي ډېر آسان وي بلا تکلف په خپله مور باندې پوهېدی شي او نور ملګري هم هغې باندې پوهېولی شي. خو د دې تعلق د درس سره دی چې کله بنده درس کوي او هوایي درس نه کوي. زه اکثر د ملګرو ته وایم چې د مدرس چې وي دا به یو ملنګ د هغې به ځان له دنیا وي خو د هغې دنیا به مدرسې چاردیوالۍ پورې محدود وي او سلطنت به د هغې خپله درسګاه کله چې دا د مدرسې نه بهر ځي
بیا د هغه شان ذهن نه پاتې کېږي. او مدرسه کې به هغه مدرسه کې به مولین طالبان به مولین کېږي چې کم مدرسه کې ماحول جوړي، ماحول د دې جوړي چې ستا کامیابي په ضربه یضربو کې ده، ستا کامیابي هم په دې د علم الصرف او د نحوي د منطق د معانیو دا څه چې فنون عربیه دي دې باندې پوهېدو کې ده، په دې باندې مهارت حاصلولو کې ده. ځکه دا چې کوم دا شروعات وي که نه، شروعات نن سبا طالب چې اولې درجې له ځي نو هغه به د نورو مسلو باندې شروع کېږي. دا اختلافات نه دي کوم چې ظاهري قاتل دي، د هغه وخت نه د هغه ذهن خراب شي. دې وخت کې یو محدود ماحول طالب له ورکول پکار دي. هغه یو مشهوره قصه ده که نه، طالب به چېرته ځان سره سبقونه ویل، ګردان به یادو، پخوا باندې ګاډی تېر شوی و سپیډ کې، نو ده ته یې دوړې کړې دي، نو ډېر سخت غوسه شو. وایي دا وګوره په ضربه یې به نه پوهېږي، په هوا روان دی په هوا روان دی. وایي ضربه یې باندې پوهېږي نه. نو چې کله طالب ذهن هم دا سوچي که نه، د شروع نه د کتاب نه ذهن بار نه وي، د هر وخت خپل مسایل وي، د اولې درجې، د دویمې درجې، د څلورمې درجې، د پنځمې درجې، د شپږمې درجې پورې طالب د نورو څه نه خبرول دا غلط دي. هغه سیاست کې انوالو کول، انتظاماتو کې انوالو کول، اختلافي مسایلو کې انوالو کول، دا د طالب په ژوند باندې هغه ذبحه کول دي. نه، طالب باندې صرف او صرف درسیات پخول دي. باقي چې کوم اداره کې اوسېږي هغې نه هغه زموږ سره څومره ملګري چې پاتې کېږي الحمدلله هغه سنت باندې ډېر مضبوط وي، هغې ته حوالې یادي، او موږ چاته حوالې نه ښایو. اما حول داسې دی چې خود به خود هغه ته تحذیر الناس هم یادي، هغې ته براهین قاطع هم معلومي، هغې ته حفظ الایمان هم معلومي، هغې ته هر څه ورته یادي. ماحول باندې کېږي، بلا تکلف کېږي. خو لکه دا دی چې په دې کې انوال کول نه وي پکار، دا څیزونه ورته بنیاد نه ورته دا شي نه پخول پکار دي. بیا په دې کې چې کله دا څه شي نو بیا په دې کې مجتهدین به جوړېږي که نه، بیا به رښتینې مفتین جوړېږي، رښتینې مدرسین به جوړېږي، رښتینې عالمان چې نه بیا خو ډېره ګرانه ده. نو مهما یکن من شیء، مهما یکن، نو یکن فعل تام دی په معنا د وجه ده، ضمیر پکې مستتر دی، هغې فاعل دی. هغه ضمیر چې کوم مستتر دی په دې کې هوا چې کوم فاعل دی، نو هغه مبهم دی، مبهم من شیء د هغې بیان دی، او هغه راجع دی چاته؟ مهما ته. دا ګورئ دې کې دا مهما دا په اسمیت باندې دلالت کوي. ما وویل که نه چې مهما مفتدا ده، مفتدا ملزوم د اسمیت ولا لازم دی، او من شیء دا د مهما یکن من شیء کې دا من شیء دا بیان دغه ضمیر مبهم دی چې کوم یکون کې پټ پروت دی. هغه عبارت ولیکي ورته ګورئ نو بیا ور باندې پوهېږئ. بیا د هغې نه پس دا مهما سره د فعل شرط نه حذف کړی شوی دی. دا مهما ته وګورئ، مهما یکون، نو دا مهما سره د فعل شرط نه چې یکون دی دا حذف کړی شوی دی، او اما د دې په ځای باندې قایم کړی شوی دی. اما اوس دا مهما کم چې دی دا خو چونکې مفتدا واقع شوې ده، سوچ به کوئ د دې دپاره زه وایم چې دې وروستو دا بعدو ولې راوړی کېږي او د بعدو نه وروستو دا فا ولې راوړی کېږي. نو د دې د راوړلو دپاره مخکې مې درته د مهما د اما په اعتبار د اصل سره د هغې پوزیشن بیان کړ چې اما په اصل کې مهما یکون من شیء دی، او دې کې دا مهما مفتدا ده، او یکون دا فعل تام دی، دا شرط دی، ضمیر پکې مستتر دی، مبهم، هغې ته چې راجع دی مهما ته، هغه دې دپاره فاعل دی، من شیء د هغې بیان دی. دې کې بیا دا حذف شوی دی، اما د دې په ځای باندې راوړی شوی دی که نه. نو دا اما چې کله قایم شو په مقام د مهما یکون من شیء باندې، نو دا قایم د
ما یقوم عنه، د کم شي په ځای باندې چې قایمیږي، د کم شي نه چې عوض راوړی شوی وي، دا د هغې نه یو نوع بدل وي که نه، دا د هغې نه یو قسمه بدل وي، نو هغه څیزونه به د هغه معناګانې به په دې کې معتبرولی شي. نو مهما یکن من شیئن چې کم اصل دی په دې باندې به دا اما مشتمل وي او هغه به مشتمل وي، دا به متضمن وي، هغه به متضمن وي، ځکه چې دا د هغې قایم مقام دی، د هغې په ځای باندې راوړی شوی دی. نو چې کله د هغې په ځای باندې راوړی شو نو اوس خبره اسانه شوه. اوس چې دا مهما اما چې قایم مقام د امام دی او د یکون من شیئن هم دی، نو یکون من شیئن کې شرطیت موجودو که نه و، فعل شرط و که نه، فعل تام و شرط و، او دا مهما څه وه دا مفتدا وه، نو هغې دپاره اسمیت لازم دی، او د دې یکون من شیئن دا څه دی؟ شرط دی. نو د دې شرط جزا نه راځي، شرط بغیر د جزا نه چرته کیدی شي، فعل شرط دی که نه، چرته چې فعل شرط وي نو هغې دپاره او غالبه دا ده چې دې په جزا باندې به څه راځي؟ فا به راځي. غالبه دا ده چې دې جزا باندې به څه راځي؟ فا به راځي. د دې د وجې نه د اما کم چې دی، اما دا د دې مهما یکون من شیئن نائب کېدو د وجې نه دا مشتمل دی په معنا د ابتدا او د شرط باندې، مشتمل دی په معنا د مفتدا او په معنا د شرط باندې. نو دا لزوم دفع او لسوق د اسمیت دواړه ضروري شو، لسوق د اسمیت او لزوم د پا، لکه نو لسوق د اسمیت په سواد سره، لام سواد، لسوق، لسوق د اسمیت او لزوم دفع دا دواړه ضروري دي، دا دواړه لازم دي. اوس اما قائم دی په مقام د مهما باندې هم او د یکون من شیئن باندې هم. یو خو هلته په ترتیب کې ګورئ مهما مقدم دی، یکون مؤخر دی، او اما قائم دی په مقام د څه باندې؟ روړی شوی دی، عوض او قایم مقام د چا؟ نائب د چا دی؟ مهما یکون من شیئن دی، او هغه مفتدا د مفتدا دپاره اسمیت لازم دی. اوس اما خو حرف دی، حرف شرط دی، تاسو ورباندې پوهېږئ. نو چې کله دا د هغې نائب دی او دې دپاره هغې خو مفتدا وه، مفتدا دپاره خو اسمیت لازم و، نو د دې دپاره لسوق د اسمیت لازم شو، لسوق د اسمیت چې چرته اما راوړی کېږي د هغې نه بعد به متصل اسم راوړی کېږي. متصل به څه راوړی کېږي؟ نو بعدو اسم دی که حرف دی؟ اسم دی. دا د دې دپاره چې دې باندې دلالت وکړي، فی الجمله دلالت وکړي، د دې په څه باندې؟ په اسمیت د څه باندې دلالت وکړي؟ د مفتدا دپاره چې لازم وه فی الجمله. او دا چونکې قایم مقام او نائب د چا دی؟ د یکون من شیئن هم دی، او یکون خو فعل شرط و، د هغې په جزا باندې خو بنا بر غالبه څه راتله؟ فا راتله. نو ځکه دې نه وروستو فا راوړی شو. لکه پوه شوئ پې تاسو دې فلسفې باندې ورسېدئ. په ټولو کتابونو کې چې د اما نه وروستو بعدو راوړی کېږي او د بعدو نه وروستو فا راوړی کېږي، د هغې وجه دا ده. تاسو چې کله ګهرایۍ ته کوزېږئ، تفصیل ته ځئ، نو دا د هغه کسانو دپاره ده چې کوم کسان دې ګهرایۍ ته دننه ځي او دې باندې ځان پوهېږي. څوک چې په ځان باندې نه پوهېږي هغې لپاره بس دومره کافي ده چې کتابونو کې داسې ده که نه. او نو زه هم داسې ویم، کتاب راته وښیه نو بس کتاب به ورته وښیې. هغې نه پس د اما نه وروستو بیا دا بعدو ده. د بعدو احوال تاسو ته معلوم دي، درې حالات دي. یو دا دی چې دا مضاف وي او مضاف الیه صحیح مذکور وي. دویم دا دی چې دا مضاف د دې دا مضاف او مضاف الیه صحیح نسین منسیه وي، نسین منسیه.
نیت کې مراد نه وي. او دریم دا دی چې دا مضافي او مضاف الیه محذوف منوي وي، نو په دې یو حالت کې دا مبني ده چې دا مضافي او مضاف الیه محذوفي او په نیت کې مرادي، او هغه دو حالتونو کې معرب ده، خو په دې حالت کې مبني ده. نو اسې بعدو فعل دی که حرف دی؟ اسم دی. اسم کې اصل څه دی؟ اعراب پکې اصل دی که نه؟ نو د دې مبني کېدل خلاف الاصل نه دي، د دې مبني کېدل څه دي؟ او وجه چې خلک بیانوي نو د اصل دپاره بیانوي که د خلاف الاصل دپاره بیانوي؟ خلاف الاصل دپاره. مولا چې د مانځه په ټیم کې په جومات کې څوک ورته وایي چې ولې جومات کې پټکۍ په سر یې څوک وایي ستا پټکۍ ولې په سر کړی؟ چې پټکۍ نه یې تپوس دی کوي چې مولوي صاحب پټکۍ دې ولې نشته؟ چې ګیرې ساتلي ښه قبضې برابر څوک ته وایي چې مولوي صاحب خو سنت طریقه ده، خو چې کله ګیره بونډۍ کړي او په سر یې پټکۍ نه وي او د مانځه په ټیم کې د جومات نه بار ګرځي نو خلک تپوس کوي چې مولوي صاحب څه چل دی تا، څه تبدیلي ده، څنګه حالت دی؟ ځکه وجه اکثر دپاره چې بیانېږي د خلاف الاصل دپاره نه وي، د اصل دپاره نه بیانېږي. نو موږ به د بعدو دپاره وجه وایو چې دا ولې مبني دي. پوهېږئ تاسو که نه؟ خو دا ځکه مبني دی چې دا د حرف سره مشابه ده. څه سره مشابه دی؟ د حرف سره. حرف خو مبني اصل دی که نه؟ لکه څنګه چې حرف بغیر د انضمام د کلمې اخرا نه په معنا جزئی باندې دلالت نه کوي. نو دغه شانته او په معنا جزئی باندې دلالت کولو کې محتاج دی حرف چاته؟ انضمام د کلمې اخرا ته. نو دغه شان دا محتاج دی که نه؟ تاسو به دا مور دی چې حرف و یا کلمې ته وایي چې هغه خپله وایي دا درې کې وجه بیانوي، اسم و فعل حرف کې دا مولین او غلطه وجه بیانوي. کوم وخت کې چې ماشوم وي که نه د هغې ته څه زده کول داسې وي لکه د کاڼي کرښه. زموږ مدرسو کې د هغو کتابونه نالایق مولین له ورکوي چې پوهېږي نه چې ټول عمر دپاره دی تباه و برباد شي. هغوی له تجربه کارو مدرسینو له کتابونو پکار دي چې هغې ته لږ څه وایي معمولي او درست ورته وایي او خلاصه ورته وایي، نچوړ ورته وایي چې هغې کې څه جان را پیدا شي، روح پکې را پیدا شي. لیکن زموږ مدارسو کې داسې کتابونه داسې کسان نه ورکوي چې هغه په هېڅ نه پوهېږي، نو انجام یې څه شي چې هغې یا څه زده نه کوي چې کوم زده کوي نو غلط زده کوي. نو هغې کلمه په درې قسمه د اسم فعل حرف دا کلمه به ښه نه وي، یا به په خپله معنا باندې دلالت نه کوي، یا په خپله معنا باندې دلالت نه کوي، او چې کوي بیا به خالي نه وي، یا په معنا کې زمانه موجود وي یا به نه وي. چې نه کوي حرف او چې دلالت کوي او په معنا کې زمانه موجود وي فعل، او چې زمانه پکې نه وي او دلالت کوي نو اسم. او چې دلالت نه کوي په معنا باندې نو هغه مهمل وي که موضوع وي؟ مهمل وي. کلمه موضوع ده که مهمل؟ موضوع. نو تی قسم د کلمې وي او بیا په معنا باندې دلالت هم نه کوي. اکثر بیشتر تعریفونه د شروع نه داسې طالبانو ته یاد شي، بیا چې پوهېږي نو غریب باندې وخت تېر شوی، بیا وروسته خپلې ټوله زندګۍ کې خپلې غلطیانې برابروي چې هو دا خبره مې غلطه یاده کړې، دا مې غلطه یاده کړې، دا مې غلطه ویل. هغه په ورځ باندې د احساس کم تاریخ کار کېږي. او اکثر بیشتر تقریبا 75% مولیان داسې دي چې حرف هغې کلمې ته وایي. ګوره هغې کلمې ته وایي چې هغه په معنا باندې دلالت نه کوي. کلمه مو ته وایي او دلالت هم نه کوي. ها دا ډېره عجیبه خبره ده که نه؟ کلمه ورته وایي نو بیا نشي ویلی چې دلالت نه کوي. چې کلمه دې ورته وویله بیا خو به دلالت کوي، خو دلالت کوي په کم چې معنا باندې دلالت نه کوي. نه معنا باندې دلالت کوي. نو چې معنا باندې دلالت کوي نو بیا بلې کلمې ته په څه کې محتاج وي؟ او دا یاد ساتئ دلته به صرف 2 تعبیره درست تعبیره دي، صحیح تعبیره دي، او دا ډېر ضروري دي. یا به وایي چې په معنا مرادي د متکلم باندې، په معنا مرادي د متکلم باندې
په دلالت کولو کې به انضمام د کلمې اخرى ته محتاج وي یا به نه وي. بس چې دلته دا متکلم چې دا حرف راوړی دی، ځکه چې حرف دی خو دلالت خو به کوي، خو د متکلم چې دا حرف راوړی دی نو دلته د متکلم د حرف د راوړو نه کومه معنا مراد ده. نو که په چېرته معنا مرادي د متکلم باندې په دلالت کولو کې انضمام د کلمې اخرى ته محتاج دی، پوهېږئ تاسو؟ معنا مرادي د متکلم کې دلالت کولو کې په معنا مرادي د متکلم باندې په دلالت کولو کې انضمام د کلمې اخرى ته محتاج دی یا نه دی؟ که محتاج دی حرف دی که نه دی؟ نو بیا په معنا کې وضعان زمانه موجود ده یا وضعان په زمانه کې معنا کې زمانه موجود نه ده. که موجود نه ده دا فعل دی او که نه ده نو اسم دی. یا به معنا جزئی، دو معنا کاندي که یو معنا کلی ده بله معنا من د پاره د ابتدا دی او اله د پاره د انتها. نو دا معنا د ابتدا او معنا د انتها په دې باندې دا من او اله دالت کوي که نه کوي؟ او د معنا څه ده؟ معنا کلی ده، دا معنا کلی ده. خو ما منه الابتدا او ما الیه الانتها دا معنا جزئی ده. ما منه الابتدا سرتو من البصرة، ما منه الابتدا شو کنه چې زما دا سیر شروع شو د چانه؟ د بصرې نه. نو دا دلته د من دا ابتدا خاص معنا ده، ځکه چې دا خاص شو په اعتبار د متعلق سره. متعلق د دې څه ده؟ بصره. سرتو من البصرة الى الكوفه او الى ما الیه الانتها چې هغه کوفه ده. نو په اعتبار د متعلق سره هغه خاص شو. نو که په معنا جزئی باندې دلالت په خپله معنا څه باندې ما وختي ته دوه تعبیره درته ویل، یو معنا مرادي د متکلم باندې یا په معنا جزئی باندې. و دلته چې دا محتاجه ده په معنا کلی کې انضمام د کلمې اخرى ته نه ده محتاجه. معنا کلی د من خو ابتدا ده، هر چېرته ابتدا ده. معنا د اله څه ده؟ انتها ده، هر چېرته انتها ده اله. په دې باندې دا من او اله په دلالت کولو کې انضمام د کلمې اخرى ته محتاج نه دي. که دی محتاج دي نو په معنا جزئی کې محتاج دي چې ما منه الابتدا او ما الیه الانتها ده. ما منه الابتدا او ما الیه الانتها دا نفس ابتدا او نفس انتها دا معنا کلی دي، او ما منه الابتدا او ما الیه الانتها دا معنا جزئی دي. یا به ویو چې دا کلمه به خالی نه یا په معنا جزئی کې ګوره که نه معنا جزئی یا به ویو معنا مرادي د متکلم کې، ځکه چې متکلم چېرته من اله ذکر کوي مثلا نو څه خاص معنا به مرادي که نه. چې کله دا په معنا مرادي د متکلم کې یا په معنا جزئی باندې په دلالت کولو کې انضمام د کلمې اخرى ته محتاج وي نو دا حرف دی، او چې نه وي نو بیا به خالی نه. یا به د دې په معنا کې وضعن، یا به د په معنا کې وضعن زمانه موجود وي یا به نه وي. که موجود وي نو فعل، که نه وي نو اسم. نو دلته چې دا بعدو په اعتبار د اصل سره خو اسم دی او اصل په اسماو کې څه دی؟ اعراب. نو دا مبني ولې دی؟ نو ځکه مبني دی چې دا په معنا جزئی باندې په دلالت کولو کې محتاج دی انضمام د کلمې اخرى ته. او شو که نه؟ یعنی بعد الحمدلة بعد البسملة والحمدلة والصلاة والسلام فیقول مهما یکون من شیئن بذهن کې ساتي، ځکه هغې نه بغیر خدا پوهېږئ تاسو. اوس به ویو چې اصل په چې کله مبني شو نو اصل په بنا کې خو سکون دی، حرکت خو نه دی. اصل په بنا کې څه دی؟ سکون دی. نو دا خو پکار دا و چې بیا مبني بر سکون وي که نه، نو مبني بر حرکت ولې دی؟ او بیا مبني بر حرکت چې دی نو بیا خو اصل په بنا کې په دغه کې چې کوم دی سکون ته نږدې فتحه ده، مبني بر ضمه ولې دی؟ دا ټول شی نه څه دي؟ دا خلاف الاصل دي. او کوم شی چې خلاف الاصل د هغې دپاره به وجه بیانوي، د اصل دپاره به وجه نه بیانوي. کوم شی چې خلاف الاصل شي د هغې دپاره به وجه بیانوي. هلکه ګورئ دا خو زما خلک دا خو به تاسو ته یاده خلک شروع کتابونو کې وایي فیقولو فجزیه
فا جزائیه. فعل افقر الورا، افقر الورا. بس که فقیری ویلې وی هم صحیح به وي، ځکه قرآن شریف کې الله څه وایي؟ یا ایها الناس انتم الفقراء الی الله. دا دی که نه؟ فقراء جمع ده فقیر، دا افقر ویلې. په هغه خپل احتیاج کې د مبالغې پیدا کولو دپاره، ځکه افقر دا صیغه د اسم تفضیل د الورا. الورا دا مرادف د عالم دی، مرادف د عالم. عالم څه ته وایي؟ دقه ما ویل تاسو به داسې وایي نه، کل ما سوا الله، جمی ما سوا الله. عالم څه ته وایي؟ جمی ما سوا الله ته، کل ما سوا الله ته، جمی ما سوا الله، کل ما سوا الله. نفس ما سوا الله ته عالم ویل درست نه دی ښه. نو افقر الورا د کل ما سوا الله، او خپل ځان د هغې نه بې کې هغه تخصیص باندې قرینه عقل دی، دلته قرینه عقلیه ده. د دې یقولو دپاره فاعل دی افقر الورا، خو ځان له دا نه، دا خو مبدل منهو دی که نه، فاعل جوړیږي خو بدل سره د مبدل منهو نه ټول جوړیږي. المستمسکو، مستمسک منګولې لګونکي، المستمسک، المستمسک. او د دې معنا کومه چې دا هغه څه ده؟ البالغ فی التمسک، البالغ فی التمسک، المستمسک چې هغه مبالغه کوونکی دی په منګولې لګولو کې، او مستمسک یې راوړی دی ښه. ځکه چې منګولې لګوي نو په څه باندې لګوي که نه؟ څوک چې یو شی رانیسي، منګولې چې څه لګې، نو دا او ځان بچ کې، ځان هغې پورې اویزان کې زوړندې، نو استمساک په هوا کې خو نه کېږي که نه، مستمسک دپاره کړۍ پکاري که نه. نو دا اصل کې د قرآن شریف چې کوم آیات کریمه دی، فقد استمسک بالعروة الوثقى وما یؤمن بالله ویکفر بالطاغوت، داسې دی که نه؟ فقد استمسک بالعروة الوثقى، د هغه نه اقتباس کلی دی چې دا مستمسک دی، منګولې لګونکی دی، بالعروة الوثقى. نو دلته د عروة وثقا په ځای باندې من رحمت مولاه، من رحمت مولاه، د مولا په رحمت باندې. دلته رحمت، رحمت کم چې دی هغه څه دی؟ هغه حلقه وکیده، حلقه وکیده، مضبوطه حلقه، مضبوطه حلقه. بأوثق العرى، بأوثق العرى، بأوثق العرى، إذا كانوا بالعروة الوثقى بأوثق العرى. همدا دی که نه؟ عروه دلته عرا دی، عرا، عروه دا څه ته وایي؟ الجسم الثقيل، الجسم الكبير الثقيل، الجسم الكبير الثقيل. او هغه ذات مراد دی یتعلق به من یأخذ ذلك الجسم، چې دغه جسم رانیسي، منګولې ورباندې لګوي. دا ټول دا افقر الورا، المستمسک من رحمت مولاه باوثق العرا، دا مبدل منهو دی. او دا محمد، محمد امین، محمد امین دا دی څه دی؟ ابن عمر، عمر عابدین الماتوریدی الحنفی، دا ته بدل دی. دا مبدل منهو سره د بدل نه د یقولو دپاره فاعل دی. د دې مصنف نوم محمد امین دی، د پلار نوم عمر دی. عابدین الماتوریدی، عابدین لقب دی، الماتوریدی.
ماتورید ته نسبت دی او دا سمرقند کې یو محله ده. سمرقند کې یو محله ده، نو د دې هغه محلې ته د دې نسبت شوی دی او بیا وروستو بیا د دې اطلاق شوی دی علی کل من سلک مسلکه فی العقائد. ماتوریدی خو پیژنې که نه، ابو منصور ماتوریدی د اهل سنتو چې کوم امام دی په علم کلام کې، پوهېږئ تاسو؟ په دې باندې غالبا ما مخکني درس کې تاسو ته ښه وضاحت کړی و چې ماتورید ته نسبت خلک کوي خو بریلي ته نسبت نه کوي. موږ دا لویه مسله ده، لویه مسله ده. دې وخت کې خدایا ساتئ ځان ته بریلي ویل دا ځان نه خبره ده، ځان نه د بریلیت نفي کول دا ځان نه خبره ده. نو دا ماتورید کم چې نسبت دی ماتوریدي، دا بریلوي نسبت هم دغه شان نسبت دی، بریلوي نسبت او ماتوریدي نسبت. لکه څنګه چې دې زما سره یو شرحه ده د دې دا لیکلي دي، وی ثم اطلق الماتوریدی على كل من سلک مسلکه فی العقائد. نو مسلک اعلی حضرت مطلب نه دی د اهل سنتو په مقابله کې بل مسلک دی، بلکې مسلک اعلی حضرت د اهل سنت او د اعلی حضرت اختلاف مسلک اهل سنت د پاره نه دی. دا میت ساتئ، دا د خبره باندې زموږ د ملګري ډېر پوه نه دي. د اعلی حضرت چې کوم اختلاف دی هغه د مسلک سنیت نه بالا دی، اوچت دی، بره دی. ځکه اهل سنت د چا مقابله کې دي؟ د معتزله مقابله کې دي، دا دی که نه؟ معتزله مقابله کې دي، د روافضو مقابله کې دي، د خوارجو مقابله کې دي. زمونږ چې کوم کتابونه دي د عقایدو شرع قاید به تاسو ویلي، خیلي به م ویلي، څومره چې د عقایدو کتابونه دي معتزله ته چا کافر نه دي ویلي. دې ته فرق اسلامیه وایي. څه ورته وایي؟ فرق اسلامیه مطلب څه دی؟ اسلامي فرقې. نو بیا دا حقایق دي، دا حقایق دي، دا نشي بدلېدی. زمونږ وخت کې دا بله خبره ده جهالت د وجې نه څوک معتزله هغې ته به کافر وایي. زمونږ خلک دا هم فرق نه کوي چې اعلی حضرت فتوا په شیعګانو نه ده لګولې، په روافظو لګولې ده. چا باندې فتوا لګولې ده؟ روافظو باندې لګولې. روافظ په شیعګانو کې یو خاص فرقه ده، شیعګان عام دي، روافظ خاص دي. د اعلی حضرت چې کومه فتوا د تکفیر ده هغه شیعګانو کې چې کوم خاص فرقه ده روافظ هغو باندې ده، او په کوم وجوهاتو باندې چې فتوا لګولې ده هغه وجوهات ذکر کړي دي، او هغه وجوه د هغه روافظو د شیعګانو په کتابونو کې هغه موجود دي. دوی هغه کتابونه پټوي. دا خو تقیه باز دي که نه؟ شیعګان څه دي؟ تقیه باز. دوی باندې به یقین نه کوي چې هغه دا کومه خبره چې خلکو مخکې راشي او هغه سټیج د اهل سنتو سټیج باندې ودرېږي او بیا خبرې کوي. زموږ دا بېوقوفه خلک هغه راولي عوامو ته مخامخ کوي او ډېر نقصاندې خبره ده. برحال د اعلی حضرت مسلک اعلی حضرت مسلک خبره ډېره وروستو خبره ده. دا د مسلک والا خبره کوم چې ده که نه دا درسته نه ده. مسلک اعلی حضرت هم دقه مسلک اهل سنت دی، لیکن حسام الحرمین چې کوم د اختلاف بنیاد دی هغه د مسلک اهل سنت نه بالاتر دی. هغه د اسلام او د عدم اسلام اختلاف دی. پوهېږئ که نه؟ په هغه مسایلو کې بریلي نه کېدل ارتداد دی، بریلي نه کېدل ارتداد دی. دا څه ذاتي احکام په دوه قسمه دي که نه؟ یو احکام څه دي؟ ما یتعلق بالاعتقاد بکیفیت العمل، او بل ما یتعلق بالاعتقاد. کم اعمال چې تعلق د کیفیت العمل سره دی په هغه کې خو اعلی حضرت اوس اختلاف باندې د چا تکفیر نه دی کړی.
حسام الحرمین فتوا خو چې کوم مسایلو کې اختلاف دی او د مکې او د مدینې مختلف مسالکو د کفر فتوا چې لګولې ده او اعلی حضرت د هغو نه استفتاء کړې ده او فتوې ترې اخیستې ده د هغې تعلق د چا سره دی؟ ما يتعلق بکیفیت العمل سره د هغې تعلق نشته، اعتقاد سره. او مسلکي اختلاف خو همدا دی که نه، دا فروعي اختلاف نه دی، بلکې دا اختلاف کم چې دی دا د متکلمینو د اختلاف نه اوچت اختلاف دی. د چا د متکلمینو کې زمونږ امام ابو الحسن اشعری او حضرت ابو منصور ماتوریدی په علم کلام کې چې دی د چا مخالف دي، ما درته ویل هغه څو دي؟ معتزله او د خدای رؤیت نه مني، د الله رؤیت نه مني اخرت کې. هغې باندې هغه دلیل وایي لا تدرک الابصار، لا تدرک الابصار وهو يدرك الابصار. دا هغو خپل دلیل دي، فلاسفو دلیل وایي. لیکن په دې باندې ابو منصور ماتوریدی او یا چې کوم دی ابو الحسن اشعری هغې کافر کړي نه دي. او دا مسلک اهل سنت کم چې دی هغه خو د هغې تعلق خو همدغه معتزلو پورې دی که نه؟ چا پورې دی؟ معتزلو پورې دی او روافضو پورې دی، خوارجو پورې دی، فلاسفو سره اختلاف دی. او دا مذهب چې موږ لفظ استعمالو دا خو د فقهي اختلاف دی، د فقهاو په مابین کې شافعي مالکي حنبلي اختلاف دی. نو اعلی حضرت اختلاف خو ډېر اخو د اسلام او د عدم اسلام، د کفر او د عدم کفر اختلاف دی، د ایمان او د عدم ایمان اختلاف دی. دا څه وړوکی اختلاف نه دی، دا معمولی اختلاف نه دی، دا معمولی نوعیت والی اختلاف نه دی. دې ته نږدې کېدل او د دې نفي کول که نه، هغه 11,000 لینډ نه ډېر خطرناک دی. دا چاته پته نشته، په دې کله غور نه دی کړی. هغوی دا چېرته داسې اختلاف دی لکه څنګه چې د شوافعو یا د احنافو د مالکینو په مابین کې اختلاف دی، یا د معتزلو د اهل سنتو په مابین کې اختلاف دی، یا د روافضو کې داسې اختلاف دا نه دی. داسې اختلاف نه دی. روافض نومه شیعګان، ځکه روافضو اختلاف خو هغه هم دغه اختلاف دی که نه، هغه هم ډېر خطرناک اختلاف دی. بهرحال الماتوریدي الحنفي وعامله مولاه، توفیق د عمل دی ورکېدله د مولا بلطفه الخفي، په مهربانۍ پټې باندې، خفي یا ظاهرې باندې، دواړه صحیح دي. هذا شرح لطیف، دا لطیف شرح ده. هلکه لطیف ډېرې معناګانې مې درته او د دې ډېرې معناګانې دي. د لطیف معنا څه ده؟ خفیف هم، خفیف، لطیف معنا خفیف، دا هم د لطیف معنا ده. مطلب دا چې وړوکې شرح ده، حجم یې ډېر غټ نه دی، دا هم صحیح ده. او د لطیف بله معنا څه ده؟ رقیق، نرمه شرح ده. رقیق دا سړی ډېر رقیق القلب دی، زړه نرم دی. نو تفضل احسان ور باندې کوي که نه؟ وایي دا شرح هم در باندې احسان کوي. او دا هم د دې معنا ده شفاف، صاف، پاکه صافه شرح ده، ځکه ډېر وضاحت پکې دی دار څه. او د لطیف یو معنا ده جمیل، شرح جمیل، دا هم ټیک ده. جمیل معنا ښایست والا، ښایسته، نو دا هم ښایسته ده. او د لطیف معنا ده ذوق رفیع، ذوق رفیع، اوچت ذوق. نو دا هم ظاهره خبر ده چې د دې صاحب د رد المحتار ذوق رفیع دی. او د لطیف معنا ده جید. او د لطیف یو بله معنا هم شته قرآن شریف کې، هو اللطیف الخبیر، باریک بین. د دې مطلب دا دی چې دې کې ما په باب د افتا کې او د قول راجح کې چې د کمې باریک بینۍ نه کار اخیستی دی، نو هغه د دې شرح د عقود رسول مفتي خاصه ده، دا په دې کې شته. نو هذا شرح لطیف، دا لطیفه شرح ده. ودعته، دا مې وضع کړې ده، علی منظومتي، په خپلې منظومې باندې، التي، هغه منظومه، نظمتها، چې ما د هغې نظم جوړ کړی دی، نظمتها، هغه مې پیللې ده، فی رسم المفتی، په علامت د مفتی کې، په علامت د مفتی کې. څه ور باندې کومه؟ اوضح به، واضح کوم په دې باندې، اوضح به،
واضح کوم په دې باندې مقاصدها د دې مقاصد و اقید به او تړم په دې باندې عوابدها و شواردها عوابدها عابده دا دا چاته وایي دا خو مې تاسو ته غالبا ویلي عوابدها و شواردها عوابدها و شواردها دا هغه ځنګلي ځناورو ته وایي څاروو ته وایي او شوارد دا شاردتون جمع ده او دا هغه کورني څاروي ته وایي چې هغه ترېدلی د دواړو په مابین کې قدر مشترک هغه دا دی چې دا په اسانه باندې نیول نه ورکوي چاله چې څوک یې رانیسي نو نیول نه ورکوي ځکه چې دا شوارد کم چې دی د اول اطلاق کېږي څه باندې په وحوشو باندې چې کم ځنګلي ځناور دي دا څاروي دي چې هغې چېرته انسانانو نه دي ساتلي نو هغه کې هغه د انسانانو نه وحشت زیات وي او دا عوابدها کم چې دی دا هغه څاروي شوارد هغه څاروي چې کم د انسان سره مانوس خو خاص وخت کې هغه وتریږي او دې مطلب دا دی چې دې کې هغه مسایل قوانین دي چې هغه ډېر سخت دي او څه هغه قوانین دي چې هغه سخت دي خو ډېر سخت نه دي دا استعاري دي استعاره متنیه خو پیژنئ که نه ذکر د مشبه مراد مشبه به او مصرحه ذکر د مشبه او مراد مشبه به نو که بیا چېرته د دې مکنیه کې دغه مشبه به د تشبیه ورکې د هغې لوازم وي یا به د هغې مناسب ذکر کوي که نه یا به د هغې لوازم ذکر کوي نو که لوازم یې ذکر کوي نو هغې ته څه وایي تخیلیه او که مناسب یې ذکر کوي ترشیحیه اسأله سوال کوما دې الله نه سبحانه چې دې الله د پاره پاکي ده دې الله د پاره پاکي ده دا ټول ځایونه د لغوي لحاظ سره عربي لحاظ سره ګریمر لحاظ سره ټول داسې تفصیل طلب دي که نه یو ځای باندې چې باندې نی پرېږدي چې مخکې لاړ شي ایجعله چې وګرځوي الله دا خالصا لوجهه الکریم خالص د خپل ذات کریم دپاره د خپل عزتمن ذات دپاره وګرځوي موجبا للفوز العظیم او موجب د فضل عظیم وګرځوي چې دا سبب او موجب د لوی فضل د الله تعالی شي فاقول وبه استعین فاقول پس زویما وبه استعین وبه او خاص په دې الله نه استعینو زه مدد غواړم فی کل حین په هر حین کې په هر حال کې درود شریف وایي اللهم صل وسلم